مطلب په خېټه باندې ټیکټر خېجول شو یا راډ خوړل شو یا سیخان کږول شو. خلک اخترونو دپاره د بل ځای نه راځي چې د اختر موږ د خپلو سره معنا وکړو. صرف د یو فایټ دپاره چې دا انټرنیشنل چمپین شي. د پاکستان دپاره جنګېدو موږ ډېر خوشحاله السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم سمدان جم او تاسو ګورئ پاسون نیوز. ګرانو کتونکو، نن د پاکستان دپاره یو ډېر د خوشحالۍ ورځ ده چې د دیر ضلع چې کوم ملګري دي او کوم چې د سوات چې کوم ملګري دي هغوی دلته نه تلي د اختر په شپه باندې او په تایلنډ کې هغوی د پاکستان دپاره انعامونه ګټلي دي. دې وخت کې موږ سره ریل کمانډو کوم چې د دیر سیمې سره تعلق ساتي هغه سره موجود دی. د سره خبرې کوو. په خیرالي ورته وایو سوات ته. ډېره مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته ووایه سوات ته نن راغلي نن اوکاشم یو ګولډ میډل اخیستی دی، دغه مبارکۍ ته راغلي. تاسو هم تللي وئ په تایلنډ کې، تاسو هم ګیمونه وکړل، څه سم وکړل؟ دغه راته لږ سټوري ته بیان کړئ. بالکل. زه خو د اوکاشا مبارکۍ له راغلی یم. اوکاشا یو میډل نه دی اخیستی، دوی اخیستي دي او یو ګولډ یو براون میډل دی. فلپاین او انډیا سره فایټ کړی دی، فایټ ایون کړی دی. په مځکې هم میډل اخیستی دی. هغه ته او دغه درنې کورنۍ ته بلکې ټول پاکستان ته مبارکي وایم او ډېر د خوشحالۍ ځای دی. دا راته ووایه چې ستاسو خپله خوږه نامه څه ده او خلک د ریل کمانډو ولې وایي؟ زما خو بیسیکلی خپل نوم چې کوم دی علیم الله دی او په ریل کمانډو باندې مشهور یم. او دا په دې باندې چې زه په سوشل میډیا به تاسو ته ښکاري. الحمدلله د سوشل میډیا په هر پلیټ فارم باندې زه په میلیونو فالوورز لرم. په هغې زما ویډیو شته دی. نو زه هر هغه سټنټ کوم چې عام مارشل آرټ والا یې ډېر په ګران او په مشکله سره کوي. دې دپاره باقاعده موږ اکیډمي جوړه کړې ده. زما سره پکې سټوډنټان ټریننګ کوي، لکه 10 کاله 8 کاله ټریننګ وکړي. مطلب په خېټه باندې ټیکټر خېجول شو یا راډ خوړل شو یا سیخان کږول شو. که زما دا مرۍ تاسو ته ښکاري نو دې ته زه سریاړه موم زور کوم ورته. هغه سریه کږه شي دلته دننه نه ځي. داسې ډېر سټنټونه دي چې هغه زه کوم نو د عام کسان نشي کولی، بیا مارشل آرټ والا هم نشي کولی. نو دغې وجې نه ټول ټرینران دي، ټول استادان دي، څوک د تایکوانډو استاد دي، څوک د بوکسینګ، څوک د څه څوک د څه. ما ته خلک کمانډو وایي. لکه زه ډېر سټنټونه کوم الحمدلله. د خلکو ډېر زیات خوښېږي. صحیح. په کور کې فیملی چې تاسو کومه ده هغه هم څنګه سپورټ کوي؟ څنګه سټارټ کې خو ما ته خپل والدین او خپل مشران او ګاونډ کې چې کوم خلک ډېر زیات کارېدل. 4-5 کاله ما دا گیم په پټه کړی. په خو تاسو ته پته زما خپل عمر چې کوم دی 32 کاله عمر دی. تقریبا د 2005 نه زه دا گیم کوم. نو په هغه ټایم کې 3-4 کاله به زه فټ لم سکول په بانه یا د مدرسې په بانه د زیږېدنه وپټېدم ما په گیم کو. اوس الحمدلله د کور خلک د غونډو نه زیات سپورټ ماله زما والده صاحب او زما والد صاحب راکوي. خو کومه اکیډمي چې تاسو کولاو کړې ده په دې کې نن سبا څومره شاګردان دي، څومره شاګردانو د پاکستان نوم روښانه کړی دی؟ الحمدلله زما په رجسټر باندې ما حساب کوو چې کوم وخت نه ما انټري سټارټ کړې ده د سیند د غاړو نه. او بیسیکلی موږ په سټارټ کې اول په کور کې گیم کوو. دا یو ډېره ښکلې سټوري ده، خو ټایم شته نه. ستاسو انټرویو به اوږده شي. ما چې گیم کوو نو زما سره 2 بوجۍ، یوه د شګې نه ډکه وه، یوه د بورې نه ډکه وه. هغې ته موږ سپایرینګ کوو. زما په دې لاسو کې به تاسو ته میخونه ښکاري وه. موږ په پنچونو او په کیکونو واله په یوه موږ پریکټس کوو. د هغې نه پس بیا موږ سیند ته رالو. سیند نه بیا ورو د حکومت او د خلکو سیاسي خلکو سپورټ کړو. موږ له فتحمرګر کې اکیډمي جوړ کړه. د اکیډمۍ تقریبا 10 کاله وشو. نو اوس الحمدلله په اکیډمۍ کې ما هغه رجسټر یې کتې نو زما د لاسه وتي سټوډنټان 6,000 سټوډنټان زما د لاسه وتي دي. او دې کې 50-60 اکیډمۍ په هر ښار کې دله ما اکیډمۍ کړې ده. الحمدلله په اسلام آباد کې زموږ اکیډمۍ شته، پېښور کې شته، مردان کې شته، هلته سمرباغ، کامبټ، مونډه، باجوړ، ځای په ځای دیر افر در کې برول کې ځای په ځای زموږ اکیډمۍ نشته. شکر دی. او اوس په دې وخت کې زما سره په اکیډمۍ کې تقریبا 120 سټوډنټان گیم کوي. او د دې سره سره یو پروجیکټ دی د انګریزانو NHCR، زه په هغې کې جاب کوم. شارپ پروجیکټ دی، په هغې کې مې ورور جاب کوي. سکول کې دا ټریننګ ورکوي. د عبدالرحمن زما شاګرد دی، زما سره ناست دی. اوس یې په انټرنیشنل کې میډل هم راویستو. دیو ټریننګ ورکوي. هغې هر کال صوبې ته راځي. په صوبه کې فسټ پوزیشن لي. څه کال چې موږ کوم پوزیشن وازو وزیر اعلی محمود خان له راغلی هغه موږ له ایوارډ هم راکړو، بیسټ ایوارډ یې راکړو. او هر کال موږ صوبایي لیول مقابلې کوو. اوس هم الحمدلله لکه په سکول کې هم 50-60 سټوډنټان دي، داسې په پروجیکټ کې 100 سټوډنټان دي، په اکیډمۍ کې په ډیلي بیس باندې 100-120 سټوډنټان ټریننګ کوي. دا راته ووایه چې تاسو کوم گیم کوئ، د دې گیم نه پیدا څه ده؟ پیدا لږه بیان کړه. یو خو زما خو خپل مایند او خپل سوچ دا دی که زما چې کوم همزولي دی او زما کوم ملګري دي چې سپورټس نه کوي نو هغه یا نشې کوي یا تماشې کوي یا پالتو ګرځي یا خوشې تشې ګرځي او یا بس چاقو تمانچه په بډه یې ښودي او وایي زه بدماش یم. د بدماشۍ دا ټکی ما ته ډېر ښه نه ښکاري. یا نشې یا پوډري ټکی ما ته ښه نه ښکاري. بیا سبا له بل ځای پروت یو خلک یې په لاسو ګرځي. زما مقصد صرف دا دی چې زه خلک د غلطې لارې نه سمې لارې ته راوبلم. کله چې کوم سړی گیم کوي که نه هغه زړه کې به یېره یو چې یېره یې چا کې هغه ته به الله یادي. تاسو ته پته شته زما د شاګردان چې فایټ له تلل زه دیو د فایټونو دپاره زه روژه هم نیسم او زه تهجد هم کوم او زه نفلونه هم کوم او زه له ختمونه هم کوم.
دا کم شاګردان چې اوس بار ته تللي وو کاشه چې تللی عبدالرحمن چې تللی قسم په الله دې دپاره ما کور کې ماشومانو ته ګاونډ کې مدرسو کې په خپله راپاڅېدلی یم تهجد مې کړی روژې مې نیولې چې الله پاک دوی له کامیابي ورکړي ځکه دا د ملک په سطح باندې ټورنمنټ دی د کلي خلک چې کوم دي څنګه چې ته عبدالرحمن دې معیار ته راورسو چې هغه لاړو په تایلنډ کې هغه گیم وکړو د فلپاین نه هغوی زما په خیال گیم ګټلی دی براون میډل یې اخیستی دی د دوی والدین تاسو سره څنګه دغه کوي تاسو سره د هغوی صحیح الحمدلله چې کم هلک کامیابي څوک کامیاب هغې په شا باندې به د والدینو لاس وي عبدالرحمن په شا باندې د مشرانو ورونو د کشرانو ورونو د دوی د والدینو ډېر زیات سپورټ و د دوی په دې لیږلو باندې تقریبا هغوی 15 لکه روپۍ او 15 کاله ټیم خراب کړو ځکه چې مونږ چې کوم چا سره تللو سرایاز نوم یې دی هغه د سوات دی نو هغه د KPK سیکرټري دی هغه ته زموږ دا ټیم والا و نو بیا پکې کووډ 19 راغلی تاسو ته پته وه چې کرونا راغله 2019 2020 2021 2022 2023 15 کاله دا ماشوم تقریبا مونږ راغ کو صرف د یو فایټ دپاره چې دا انټرنیشنل چمپین شي الحمدلله زموږ غرمان د پوره کو زبردست عبدالرحمن له برا شو عبدالرحمن ستاسو شاګرد دی لاول ته مبارکي درکو مبارک ته شه چې د دیر نوم دې روښانه کو د پاکستان نوم دې روښانه کو چې کله تایلنډ ته تللي او د اختر په شپه باندې تاسو تللي وایي که نه داسې ده او جی اختر به خلک اخترونو دپاره د بل ځای نه راځي چې د اختر موږ د خپلو سره معنا وکړو د دې ګیم دپاره تاسو خپل اخترونه خپل مور او پلار هغه هم پرېښودل او لاړئ تایلنډ ته تایلنډ کې ګیم کو په دغه وخت کې جذبه څومره وه جذبه زمونږ ډېره او دا زمونږ دپاره د پخه خبره د پاکستان دپاره جنګېدو مونږ ډېر خوشحاله ځکه چې د انټرنیشنل په سطحه جنګېدو نو مونږ ډېر خوشحاله وو خو اختر خو دلته په کلي کې هلته خو اختر مختر زمونږ نه زمونږ دپاره دا اختر و دا خو د غوښې اختر و غوښې مخکې به له مور ایښې جمع کړي به یې که نه بس یې ښودې به مونږ لا کور ته نه یو ځلې راغلي یو سیده دلته چې د زیږې نه ځو نو بس هر څه به کړي راله انشاءالله د خپل استاز نه د ریل کمانډو نه تر څومره حده پورې متاثر د هغې نو زه ډېر متاثر یم ما له ډېر ټریننګ را کړی ډېر محنت یې را سره کړی ډېر کوشش یې را سره کړی ډېره سپورټ کړی د ده لپاره به څه کوئ چې ته خو خپل معیار ته مقدار ته رسېدلی د ده لپاره څه جمله خوږه جمله به ورته څه د دې لپاره ما سره داسې شته نه چې زه ورته څه ویم خو دا میډل ما صرف دې لپاره ګټلی چې د خپل اکیډمۍ ته میډل راوړم بس د خپل ټیچر دپاره مې راوړی د چې اوس خو سپورټ دونه نه و نه د سرکار نه د هېڅ نه هم سپورټ نه و چې مونږ دیو سپورټ کې اوس خو د انټرنیشنل په سطحه مونږ به د ورلډ په سطحه وجنګېږو بیا ډېره مننه ګرانو کتونکو دا و عبدالرحمن او ریل کمانډو د هغوی خبرې ترې تاسو واورېدلې که چېرې دوی سره زموږ حکومتي چارواکي دوی سره مرسته وکړي نو امید لرم چې د پاکستان پرچم به په ټوله دنیا کې لهراوي امید لرم زموږ نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوي د راتلونکي یو بل پروګرام پورې د کیمرامین عجب خان سره سمد انجم ته اجازت راکوئ په لوی الله مو سپارم د الله په امان